خور ده دا د کینولو په لاس بدل کوي د خلکو نه خپل اسې پاکستان کې یو مسله د احتجاج نه بغیر نه حل کیږي څومره چې مستي دي د هغې د حل کولو دپاره خلک سړک ته راوځي احتجاج کیږي سړکونه بندیږي د خپل حق غوښتو دپاره باقاعده چغې سوري وهي دې ټیم کې زه پېښور کې موجود یم د صوبایي اسمبلۍ مخې ته لیډیز هیلث ورکر چې کوم دي هغوی احتجاج ریکارډ کوي د هغوی د فیلډ څه بنیادي مسایل دي او دغه زنانه دغه تورسرې چې کوم دی دې چوک ته راوتي د اسمبلۍ مخې ته احتجاج ریکارډ کوي زموږ په دې معاشره کې تورسرې زنانه چې کله سړک ته راوځي او د خپل حق غوښتو دپاره احتجاج کوي نو تاسو پوه شئ چې دا مسله ډیره سنګینه ده مسله ډیره زیاته ژوره ده دوی ته د دې حق نه ملاویږي د خپل حق غوښتو دپاره دا تورسرې زنانه چې کوم دي هغه راوتي او خپل حق غواړي د دې مطالبات څه دي کوم مسایل ورته مخې ته راځي ننني پروګرام کې تاسو ته درښیو راځئ ما سره میډم خپل تعارف را سره لږ وکړئ جی زما نوم رخسانه دی زه د ملاکنډ شاهین یونین لیډي هیلث ورکر صدر یم نو چغې دي ووالې دا چغې به دې رنګ راوړي تاسو انشاءالله دا راته ووایي دا ستاسو کوم مطالبات دي دا ولې نه منلی کېږي ډېر ټایم وشو 2015 څوک یادوي څوک 2005 یادوي ډېر ټایم وشو څه پروګرس پکې نه کېږي جی مونږ په 1994 نه واله تر د 5 نواله تر د وسه پورې زمونږ کم خويندې دي دا په 5 سکیل کې دي او د 2012 نه تقریبا مونږ په 2012 کې مونږ ریګولر شو مونږ له 5 سکیل راکو د 2012 نه واله تر د دې وخت پورې مونږ ګورنمنت ته دومره چغې والی دومره ملت زارې مرته کی دا خويند ولادت پړونی راوړل خو بس هر پیر باندې مونږ له لولیپاپ په خوله کې راکې او تاسو زه تاسو کارو شو او نوټیفیکیشن جاری شي چې کور ته لاړ شو بس بیا مقدره خبره نو خپل تنخواه څومره وخت نه بنده زما تنخواه نه زه د ریګولر یم زما د ایچ بي خوایند چې کوم 4 میاشتې وشي چې تنخواه بنده کوم ریګولر دی هغه تنخواه راځي هغه مونږ ته تنخواه راځي خو د سکیل لکه سکیل زمونږ سکیل مسله ده زمونږ کړه لکه زمونږ تقریبا 27 سال شو 5 سکیل څه شي لکه زمونږ ال ایچ اس چې کوم دي کنه هغه زمونږ ټول یو شانتي نوکران شوي او هغه 16 سکیل ته ورسېږي احتجاج تاسو د کې پی اسمبلی مخې ته ریکارډ کوئ ګنټه وشوله تقریبا زه راغلم دا ریکارډینګ کومه اوسه پورې خو الله حکم څوک رانه له ساز د اواز څوک اوري نو موږ خو پوره کوشش کوو موږ دا پیره خبره پوره اراده راغلی یو چای کو شپه راځي کو هفته راځي کو میاشت راځي موږ به تر هغې پورې دلته خپل احتجاج جاري ساتو چې تر څو پورې زموږ مطالبه نه منلې شوې دا تاسو نه اورېدل غواړم چې دا مطالبات نه منلې کېږي غرمه شوله ماښام شوله زه به کور ته بیا به راځئ تر پړاو اچوئ موږ نه ځو ځکه چې زموږ ګورنمنټ نه دا مطالبه ده چې زموږ ګورنمنټ له په خویندو باندې شرم نه ورځي زموږ خویندې چې په سړکونو باندې ناستې دي او دوی له شرم نه راځي موږ له هم شرم نه راځي موږ به دلته په سړکونو ناست یو که هغه تند راځي که هغه لږ راځي که هغه شپه راځي دوی کم از کم چې کله تیاره شي د هر چا خپله خور په کور کې ناست دی پکار ده دوی زموږ مشران دي که دوی له شرم ورځي نو موږ له به راشي موږ زموږ مسله به حل کړي زموږ فریاد به واوري او که دوی له شرم نه ورځي موږ له هم نه راځي موږ به دلته ناست یو وزیر اعلی ته هم اپروچ نه یې کړی هغه څه وایي وزیر اعلی صاحب ته موږ بار اپیلونه کړي دي منسټرانو چې لاړ شو دغه خوږې ګولۍ راله په خوله کې رالي لولیپاپ راله په خوله کې راکړي وي کار به وشي او په هغه وشي چې موږ نن بیا مجبوره شو دا خویندې بیا مجبوره شوې چې نن په کورونو کې بچي پرېښي دي خاوندان یې پرېښي دي د چا خاوندان پالج واري دي چا بچي پالج واري دي دلته زما یو خور ده دا د کینولو په لاس ته دا کینولو په لاس ته موږ چا مجبوره کړي یو موږ دې ګورنمنټ مجبوره کړي یو په دې لارو باندې په دې سړکونو باندې ځکه چې موږ دې ته مجبوره شو زموږ چولې نه بلېږي موږ تنخواګانې زموږ بندې دي دوی دې کم از کم دی یو منسټر دی یو ګنټه تنخواه وانلي یو میټنګ دی اټین نه کي یو ورځ دی تنخواه دفتر ته رانشي بغیر تنخواه نه یو ورځ دی بغیر پټرول نه تنخواه پټرول نه گاډي کې سٹارټ نه کی زما دا خويندې نن مونږ جندې وکړې مونږ نن جندې وکړې سوال نه وکړه مونږ دلته رالو صحیح ده میډم بالکل دا د خیبر پښتونخوا اسمبلی ده د دې مخامخ تاسو احتجاج کوي په دې اسمبلی کې دغه سیاستدان په یو بل باندې تنقیدونه کوي د یو بل خپې وي هغه عوامي مسایل نه اوري تاسو څه وایي چې تاسو د اواز به ورته ورسیږي نو موږ بار کوشش کوو چې زمونږ دا مطالبه سرکار ته ورسي او زمونږ په دې خویندو باندې رحم وکړي او زمونږ دا مسلې حل کړي چې مونږ آینده لپاره سړک ته راونه باسي صحیح تاسو وایي تاسو څه ویل موږ به دا خپل اواز هر صورت باندې ورسو هر قسم ته تیار یو بوک هړتال وکړو هر یا دلته به
بالکل زونه چې موږ د حکومي مطالبات کې پوره شوي ته کوم ځای نه راغلي زه تاسو کرک نه راغلی یم. تاسو د کرک نه راغلي ډېر لرې ځای نه راغلی یم. ټیک ټیک ما 2 بجې په اپریشن په کارت په اکسیډنټ باندې شوي دي په کارت کې دي. زه بیا هم دلته راغلی یم ډېرې مجبورۍ نه راغلی یم. هر صورت باندې به موږ چې کوم مطالبات دي هغه پوره کېږي. په دې 15 کالو کې ستاسو مطالبات ونه منل نو څه وایي اوس به ومني اوس به هر قدم چې کوو که نه مجبور کړي یو که نه. اوس پورې هم څه کوو 15 کاله تیر شو تاسو نه راوتئ خپل حق هم نه غوښتو کاغه ستاسو خپل اتحاد نه و. موږ خو دا خبره وه چې موږ چې کوم دی ومني موږ خو د اوس افسران لو واچوي امید من دی دلته کې امید مو چې کوم نن ومني بس اوس د مشرفت نه ناجایزه فایده وغوښتله شله. اوس په هر قسم ډیوټیګانې نه بایکاټ کوو هر قسم ډیوټیګانې نه. صحیح تاسو وایئ جی د دې د زموږ بشران چې کوم مخکې موږ د دې 2012 نه غوي سټرګل کوو غوي بار دا خبره کوله موږ وی ځا غوي زموږ بشران دی غوي زی راځي بس لکه موږ نه راتلو غوي براتل د ګورنمنت سره خپل مذاکرات کولو. په اخر کې زموږ دا خبره وشو چې دا غوي د سات سکیل نه والا المین ابتخار چې کومه غوي زموږ سره دوکه وکړه د جنکې زموږ لږ ډبل خويندې چې کوم دی په 5 سکیل کې پرې خو دی او خپل 17 ګریډ ته ورسېدی او زموږ په پیسو باندې زموږ ول چندې کړې دي موږ ول خیرونه ټول کړې دي او المین ابتخار نه ور کړې دي او باغی باندې غي زموږ سره دوکه کړو خپل ځان په کامیاب کوم موږ پرې خو په 5 سکیل کې دا اوس چې کوم اتفاق د ستا په اړه خبره باندې دا اوس چې کوم اتفاق د ستا په اړه خبره باندې دا نور ملګری ستا پړه کې وي کدام لاس 15 کاله مخکې کړی نو رنګ به راوړی وي نو جی هغه سلام خبره دا چې موږ دا غوی لپاره منډه واله کنه غوی زموږ مخکې وکنه مشران غوی زموږ مونږ وی زدا د مشران خو دوکه نه کړی مشران دوکه کړو کنه موږ خرج شو کنه هغه مذاکرات 2 روپۍ جیب کې واچول تاسو سودا وکړه غوی له سکیل ورکو کنه غوی له د مؤسس غوی له سکیل ورکو البین اختیار د دوی سینیر ال چې چې غوی له سکیل ورکو رسول پوری او زمونږ ال دبليو خويندې په 5 سکیل کې پرې خو دي زمونږ سکیل شوی وو هغه دوی پټکړی وغه پایلو. بالکل اخیره کې تاسو حکومت ته الله حکام متسبل غواړي موږ ته دا اخیرنی دا پیغام ورته ورکول غواړو چې خدای او رسول ته وګورئ بس ته موږ له چې څنګه نور ملازمینو ته تاسو کم حق ورکوي کم مراد تاسو خپل سیکریټریټ باندې ورکوي کم مراد چې تاسو د سیاسي خلکو ته ورکوي هغه دی غریبانو خويندو لمراکه. صحیح دي ډیره شکریا تاسو ډیره مننه. او دا پر دیر نه راغلیو په 3 سلور غاړو مشتمل باندې کې زمونږ چند مطالبات دي چې هغه زمونږ د سلور میاشتو سیلري نشته او سلور میاشتې زمونږ وشو چې مونږ ته سیلري میلاو نشوه دغه شانتي کې زدې سره زمونږ د یو کال ایریر پاتې دي حکومت ته هغه مونږ ته میلاو نشو زمونږ 2 کاله وشو چې زمونږ د گاډو بیلونه وغیره پیول نشته ریپیر نشته نو د دې باره کې حکومت موږ مجبور کړو چې موږ په احتجاج باندې کې شو او تر هغه پورې به زمونږ احتجاج جاری تر څو پورې زمونږ د مطالبات نه منلای شو او زمونږ 4000 ایچ پی ملازمین دي چې د هغې ریګولیشن نه شوی د څنګه چې د نور دغه چې کوم لکه څنګه چې دا نور ملازمین دي د دیو په شانتي کې زمونږ ریګولیشن وشي او موږ ته میاشت په میاشت تنخواه میلاویږي. ټیک ده میډم دا څومره ګرانه ده ماشومان هم تاسو ځان سره وزي دیر دا غسر نه راغلي څومره ګرانه ده مجبور شو چې وروته احتجاج ته دا دونه ډیره زیاته په دومره مجبور شو کنه چې یو انسان مزدوري کوي او هغه ته خپل حق نه میلاویږي کنه یو دیاړي ماري او هغه ټول ورځ دیاړي وکي او مخام هغه ته حق میلاو نشي کنه نو هغه خو به خامخا سپالي نو د هغې واجب دغه شانتي کې موږ دغه شان مجبوره شو چې 4 میاشتې په یو محکمت کې خلک ریګولر ډیوټي کوي او هغې ته تنخواه نه میلاویږي که نه نو هغه به خامخا مجبوره کېږي او په روټونو به راوځي. دغه شانتي کې د دې سره زمونږ ریګولر کم ایل ډبلیوز چې دي د هغو اپریډیشن او د سکیل مسله ده چې څومره اپریډیشن زمونږ نه وي شوی او زمونږ ریګولیشن نه وي شوی نو د هغې پورې به موږ دلته ناست یو چې تر څو حکومت زمونږ دا مطالبې نه وي منل. تاسو څه وایئ میډم د احتجاج سره به د مسته ستاسو خل شي یا دې نه مخکې احتجاجونه تاسو کړي دي څه رنګ به راوړي؟ د دې نه مخکې احتجاجونه شو دي هغې سره زمونږ مذاکرات شو دي خو هغه تر اوسه پورې نه دي منلی شو. دغه شانتي کې زمونږ وربلې مذاکرات هر ټیمې کېږي او بیا په هغې باندې حکومت څه هېڅ قسمه ردي عمل نه کوي. نو اوس د دې دپاره زمونږ دا احتجاج دی تر هغې پورې جاري چې تر څو پورې موږ ته نوټیفیکیشن نه وي شوی او موږ ته پروف نه وي راکلی نو د هغې پورې به موږ ناست یو. صحیح ده میډم تاسو به څه وایئ خپل حق به تاسو ته میلاو شي؟ جی السلام علیکم زه ایل ایچ ډبلیو راهیله اپردیرنه خبرې کوم. مونږه آی ایچ پی تر اوسه پورې زمونږه 4مه میاشته مونږ ته
تنخواګانې نه میلاویږي. مثال یې رانه د پوځیانو جوړ کړی په هر بارډر باندې مونږ ورولي. څومره وخت شو تنخوا تاسو ته نه دا میلاویږي؟ څلورمه میاشت ده چې نشته. HP یم او چې کم ځای ته ډیوټي هغه کې پولیو مونږ کوو، د API کار مونږ کوو. بل زمونږ لکه د کور مسلې هم داسې ډېرې دي، د قرضونه مرضونه شو، د کور مسلې شوې. په دغه تنخوا کې به ګزاره کېده کومه چې به ته لږه ډېره میلاوېده؟ چې سر چې میاشت په میاشت باندې راکولې نو مونږ ته ګزاره کېده. اوس هم دغه شان بچي د سکولونو نه پاتې دي، د کور خرچې دغه حال دی. حکومت څه وایي ولې نه دا تنخواګانې نه درکوي؟ یو خو هغه بهانه دا کوي چې بجټ نشته دی او حالات خراب دي، نور څه بهانې کوي تاسو ته؟ یاره دغه وایي چې بجټ نشته او حالات خراب دي او مونږ به تر هغې پورې دا درنه کوو چې تر څو پورې زمونږ دا مشوره حل شوي نه. ټیک شو. میډم تاسو هم راغلي احتجاج کوئ، تاسو هم د دیر نه راغلي، د احتجاج به تاسو ته څه رنګ راوړي؟ مونږ د زمانو سره سلطان دی، مونږ د دیر نه راغلي یو او لکه مونږ ریګولر یو نو د اوسه پورې په 2002 کې زمونږ نوکري لکه وختي ډېره شوه ده او لکه ووایه چې 22-23 کاله زمونږ وشو او API کار راته هم حواله کوي، ډنګي راته هم حواله کوي، ټیکې هم راباندې کوي او دغه 48,000 تنخوا راکوي او د اوسه پورې د سکیل پته نه لګي. سکیل له سره راکوي نه او نوکریان راباندې ډبلې کوي، کله وایي دا وکوي، کله وایي دا وکوي، کله وایي API ته راوځي، کله وایي ټیکې وکوي، کله وایي خس راوکوي، کله وایي ټیټي وکوي او د روپو بیا پته نه لګي او دغه ټولې نوکریان راباندې کوي او په 48,000 باندې نن سبا څه کېږي؟ د وړو بوجۍ ته وګوره په 100 باندې ده او مونږ ته وایي دغه نوکریانې کوئ او سکیل له سر راکوي نه. په 2002 کې لګېدل یو زموږ څوک ای دې بوډایګانې شو او د سر له سکیل لا نه خو نو دا حق دی، دا مسلماني ده. میډم ستاسو لپاره څومره مشکله وه چې د احتجاج باندې مجبوره شوئ؟ څه داسې څیزونه چې هغې بالکل دلته راوستئ د احتجاج به بیا ستاسو رنګ راوړي؟ لکه موږ دا مجبوره شو، زموږ خیره څه 15-16 واړه دي نو په دغې 48,000 هېڅ هم نه کېږي. په کار چې موږ له تنخواګانې سیوا کړي، موږ له سکیل لا کړي، موږ خو ښه ډیوټي کوو، د API کار هم کوو، پولیو هم کوو، هر څه کوو، موږ خو هر څه دغه کړی دی خو موږ له پوره تنخوا هم نه راکوي او مخکې لا لږ ایریل لا کړی وه، نیم ایریل اوس هم پاتې دی، غیر علم نه دی راکړی. میډم خپل تعارف را سره لږ وکړئ. مونږ د ډسټرکټ نوشهره نه راغلي یو، IHP LHW. ستاسو مطالبات څه دي او دا راته ووایي دا احتجاج به رنګ راوړي، مسله به حل شي؟ بالکل مونږ چې راوتي یو دې دپاره راوتي یو چې زمونږ د احتجاج د رنګ راوړي. زمونږ مطالبات دا دي، اول نه اول ریګولرایزیشن. د 4 ماه نه زمونږ تنخواګانې بندې دي، دا 5مه میاشت شروع شوې ده. تاسو خپله وګورئ څومره مهنګایي ده، کار مونږ نه په ډبل اخلي. هر یو دغه کې زمونږ مطلب که ډینګي ده، که ملیریا ده، که TB ده، هر یو کار مونږ نه په ډبل اخلي که نه او دغه مونږ ته پیمنټ نه میلاویږي. په ټایم پیمنټ میلاویږي، انسان هغه کار ته ډېر شوق کوي. دا هم راته ووایي میډم د دې نه علاوه تاسو په خپل کوم فیلډ شعبه ده په هغې کې تاسو د هراسمنټ غوندې مختلف مسایل ته مخامختیا کوئ؟ داسې ډېر خلک دي مونږ چې کوم دغه ته ځو که نه په فیلډ کې مونږ ګرځو، داسې ډېر خلکو سره مونږ سامنا راځي، واسطه زموږ ډېرو خلکو سره راځي. ولې داسې بیکورډ ایریاګانې دي چې هغې ته مونږ ځو، د پولیو دوران کې ځو، د هر یو دغه چې دی که نه هغه په مونږ نه بغیر نه کور کېږي چې د هیلث شعبې کې څومره دغه دي. تاسو اعلی حکامو سره خبرې اترې کړې، هغوی څه جواب کې څه وایي تاسو؟ زموږ مشران ډېر مخکې تللي دي خو زموږ هېڅ مطالبه هم نه منظورېږي. تر اوسه پورې زموږ تقریبا 2015 نه مونږ دغه شوي یو او دا د 2024 شو، زموږ نه ریګولرایزیشن کېږي او نه دا کومې تنخواګانې چې میلاویږي په دې باندې ګزاره کېږي؟ نه کېږي ګزاره، بالکل نه کېږي. تاسو مهنګایي ته وګورئ، تاسو خرچو ته وګورئ او زموږ تنخواګانې هغه ګزاره خو پرېږده چې تنخوا په ټایم میلاویږي، کم از کم څه نه څه خو کېږي که نه، هېڅ هم نه کېږي، نه تنخوا شته، نه ښه شته، نه بد شته او ډیوټي ده، بس ریګولر ډیوټي ده. هغه که مونږ ته وایي د ورځې راشي، د ورځې ځو، که د شپې راشي، د شپې ځو. زموږ کتونکو څخه خپل تعارف لږ وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم ببلي د پلی RHC نه راغلی یم. زمونږ یو 2-3 مطالبات دي چې مونږ 2 کاله په کنټریکټ باندې اغوستي وو، د وسه پورې زمونږ 8 سال سرویس شو، زمونږ نه هر قسمه کار اخیستې کېږي، هغه کو د کوویډ دی، کو د ډینګي دی، کو د میزل دی او پولیو ویکسینیشن شو. تاسو اپګریډیشن چې کوم غواړئ په هغې کې ستاسو څه مطالبات دي؟ سیلریز وغیره په ټایم میلاو شي، سیلري انکریز شي، نور فیسیلیټیز میلاو شي، څه مطالبات دي؟ زمونږ مطالبه دا ده چې زمونږ د 5 مهینو نه سیلري بند ده. مونږ دا وایو چې زمونږ د سیلري ریګولر شي او مونږ ته خپل ریګولایزیشن وشي. مثلا مونږ پرمننټ شو که نه او مونږ د تنخوا ټایم په ټایم باندې میلاو شي. میډم تاسو به څه وایي په دې احتجاج سره به ستاسو مسله حل شي؟ نو بس موږ خو توقع دا ساتو موږ به تر هغې نه چې تر هغې به موږ خپل احتجاج جاري ساتو تر کومې زموږ مطالبات منلی شوي وي. د کوم ځای نه راغلي تاسو؟ زموږ نوشهره نه.
دا بهر راوتل سړک ته د پښتو په معاشره کې دا ګران اوسه د پر کسان ډیر زیات ګران دي خو خپل مجبورۍ د لاس راوته مجبوریان دومره شوې دی موږ دومره مجبوره کو چې موږ بهر ته راووتو کتونکو د خپل پروګرام لږ اوس ما لږ پرېږدئ دوه درې خبرې وکړم د خپل پروګرام راغونډومه اولنۍ خبره داسې ده عموما طور باندې زمونږ مشران چې کوم دی هغه خرڅ شوي دي که هغه تاسو سیاسي راوالئ که هغه د هیلث ډپارټمنټ وي که د میډیا وي د دې خلکو دا اپروچ وي چې دغه مشران ترې راواله 2-3 روپۍ ورته په جب کې کېده او دا باقي 600 دا 1000 کسان نه دي دا به خاموشه کا. بله خبره دا ده زما د حکومت ته دا درخواست دی دا مشرانې په دې کې ځوانې جینکۍ په دې کې مشرانې ښځې دا د دیر نه د کرک نه د لرې لرې ځایونو راغلي دي په دې غرمو کې دلته په دې مین بازار کې احتجاج کوي صرف او صرف د دې مطالبه دا ده چې د دې کوم بنیادي حقوق دي هغه دې ته ورکړی شي. تاسو یا ساتئ موږ ټول پښتانه موږ خپلې تورسرې هغه ډېر په مشکله باندې د کور نه بهر پیدو چې دا تورسرې د کور نه راوتې دي نو پوه شه چې دا معامله چې کوم دی دا ډېره سنګینه معامله ده. حکومت ته پکار دي الله حکام له پکار دي چې دا تورسرې دلته کې خولې دي چغې سوري وخي خپل حق غواړي لږه توجه دې لم ورکړي. اجازه نه غواړم د الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.